بسم الله الرحمن الرحیم. بلال جاجي یو ځل بیا خپل ګرانو پښتنو ورونو سره مخاطب دی. الله نه امید ساتم چې زما ګران پښتانه غیرتمن پښتانه چې په دنیا هر ځای کې روغ او جوړ وي، الله د تل خوشحاله او آباد بریالي لري. زه نن یو نوی میسیج یعنی یو نوی پیغام سره خپلو پښتنو ورونو سره مخاطب یم. تاسو به دا سوچ کې هم نه راځي. زه نن تاسو باندې یو د خوشحاله زیری کوم، یو خوشحاله پیغام تاسو سره شریکوم. تاسو به چې دا بلال جاجي څه وایي، څه د خوشحاله پیغام یې راوړی. په خدای باور وکړئ، داسې د خوشحاله زیری مې راوړی دی چې ستاسو سوچ کې به هم نه راځي. داسې د خوشحاله خبر مې راوړی چې تاسو به دا سوچ هم نه وي چې بلال جاجي به داسې خوشحاله خبره وکړي. ټولو نه زیاته د خوشحاله خبره ما وستا بلکې ټولو پښتنو بلکې ټول اسلام امت مسلمه دپاره یو خوشحاله زیری مې راوړی دی. خوشحاله زیری دا دی چې انشاءالله که ژوندی زندگی زه ټولو مسلمانانو ته بلکې پښتنو ته پوری انسانیت دپاره زه ښه دوا ښه سوچ ساتم. خو دا زیری صرف زموږ د مسلمانانو ورونو دپاره دا زیری ما راوړی دی. زیری څه دی؟ د خوشحالۍ خبر څه دی؟ واورئ زما دې ژبې نه. الله نه امید ساتم چې تاسو به دا زیری ډېر زیات خوښ شي. زیری دا دی چې عنقریب ورځو کې، نږدې ورځو کې، نن 23 تاریخ و، راتلونکی د بلې میاشتې 23 تاریخ باندې د رمضان المبارک پیله روژه ده. د دې روژې دا ډېره برکتي میاشت ده. په دې میاشتې کې زه په خپلو پښتنو ورونو ته دا میسیج ورکوم چې خپل چند ګاونډ کې خاص کر د خپل خپلوانو خپلو مسلمانانو ورونو په دې مبارکه میاشتې کې خاص خیال یې وساتئ. بل دا میسیج ورکوم چې چا سره امداد کوئ، مرسته کوئ د الله رضا دپاره. دا مه کوئ چې تاسو سره امداد مرسته کوئ، تاسو په یو امداد مرستې باندې که د وړو بورې وي، که چاول وي، که دال وي، که روح افزا شربت وي، انداسې نور څه سامان وي، نو هغه نه تاسو تصویرانو کاږئ، ویډیوګانې ورنه کوئ. دا الله ته خوښ کار نه دی. اول ذاتي زه به په دې خبرو عمل وکړم چې زما څومره وس مطابق وي، زه به خپلو مسلمانانو ورونو سره خپل وس مطابق امداد مرسته وکړم، په دې خبرو به عمل وکړم. هېڅکله به داسې غلط کار ونه کړم. څه وایي چې یو مړ کېدو بلې سر ته پراټې لټولې، دا د پښتنو یو مشهور مثال دی. څه غربت راغلی، څه ګراني راغلی، څه بېروزګاري راغلی دی. زموږ په دې مسلمانانو او په دې پښتنو ورونو باندې نو موږ ته هغه سره امداد کوو، تعاون کوو، هغه سره حفظ کوو. نو بیا ونه تصویرانو او ویډیوګانې جوړو، د هغه په زخم باندې مالګې دوړو. هېڅکله داسې کار مه کوئ. الله رضا دپاره چې چا سره ښه کوئ، والله که بده ورځ وګورئ الله رضا دپاره، خو چې دې لاس نه دا لاس خبر نه شي. زه امید ساتم چې زما پښتانه غیرتمن پښتانه، ټیک ده زما الفاظ به چا خوښ وي، د چا به نه وي خوښ، خو په خدای باور وکړئ چې لا اله الا محمد رسول الله. ما دا عید کړی چې ځان ته څه خوښوم، خپل پښتون ورون خپل مسلمانانو ته هغه شانتي ښه سوچ ساتم، هغو ته هم خوښ وښیم، بدو ته نه خوښوم. الله دا ورځ مه راولي. خو د دې مبارکې میاشتې خاص خیال د هغه طبقې وساتئ چې څوک وس نه لري، په هغې باندې لاس راتېر کړئ، هغې سره تعاون وکړئ. الله او د الله رسول به درنه خوشحال شي. زه الله نه امید ساتم چې انشاءالله
زما پښتانه ورونه زما د الفاظ زما د خبرې بد بې په نه لګېدلي او الله نه امید ساتم چې په دې خبرو به عمل وکړي اول به زه کوم بیا به زما غیرتمن هغه پښتانه ورونه کوي د ویډیو مقصد مې صرف دا و خوشحال کامیابي درله غواړم ژوندي اوسئ آباد اوسئ وسلام انشاءالله یو نوی ویډیو سره و بیا زه تاسو سره یو ځلې بیا مخاطب کېږم راتلونکي ویډیو به بیا تاسو خامخا ګورئ